ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا وأتقانا وأزكانا وأرفعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بالذين أبا بكر وعمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. د اسلامی کال نندرې مروز د چې شروع شوی دی 1448 هجری یعنی سور لسوا او اتسل ویخکالا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته هجرت کړو نو داغی ندایا اسلامی تاریخ شروع شوی دی. نن اسلامی تاریخ او اسلامی کال آغی نندری مروز دا. د اسلامی تاریخ یا د اسلامی کال لومبنه روز باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه تلو او اسلامی میاشتو کې لومبه میاش محرم دا چنن دا غي دریم تاریخ ته یکم محرم باندې د نن ندور وځ مخکې چهارشنبه پر سکم تاریخ دغه باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دنیا نه تلو هغه ته شهادت ملو شو. نو داغه مناسبت سره مناسب ګڼو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مناقب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فضیلتنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شان هغه نن ذکر شي. د کدی میاش په اول تاریخ باندې د حضرت عمر سے شهادت
واقعا پیښ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکینی امتونو کې محدثون یا محدثون که زما په دې امت کې وی ناغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ. محدثون یا محدثون سمانا اغیت الله القا د خیر کوي، اغیت الله کشف کوي، زړه کې ورته د خیر خبره اچي. نو زما امت کې وی ناغه حضرت عمر ده. دارنګ بل روایت کې راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت غوښتو. کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته چې سوکرات لل نجی مجلس ته یو عام مجلس اجازت به غوښتو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اجازت غوښتو. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره خپل بیبیان ناشته وي او دی بیبیانو ته مطالبه کولا زمونږ د خرچه لګه زیاته کا. چې کله د عمر صاحب आवाज اوریدو نو لړ او تختې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجازت ورکړه چې راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ازحک الله سنک، الله دې همیشه ستاغه خونه په خندا باندې وساتي. دا دعا د چې سړی په خندا ویني ناغه ته ازحک الله سنک، الله دې همیشه غاخونه په خندا باندې ساته. سوجل چې خان دی تاسو. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی عمر دا زنانه را غونډ شوی او دوی زمانه مطالبه کوله چې زمونږ د کال دا خرچه لګه زیاته کا. او چې کله استاسو आवाज ورید نو لړې تا نو تختې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ آغا ورل آواز ورک یا عدوات انفسهن، اے د خپل ځانونو دشمنان زمانه یریږي او د پیغمبر پاک نه یریږي. ناغي ورته وی ته سخت ډېر کار ته ډېر سخت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبر اوریدا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل عمر پرېږده مړه ده دا زنانه پرېږده. تا سره شیطان په یو تنګ لار کې نه ملاویږي مګر هغه په بل لار تختی. یعنی چې ته په کومه لار باندې ځې هغه لار شیطان نشي. دا د حضرت عمر سے منقبت رعب و دبدبه و شان، دا د هغه شان او شوکتو چې په کومه لار به حضرت عمر سے تلو په هغه لار به شیطان نه تلو، هغه لار به شیطان. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې هغه بر جنت ته تلو. چې کله واپس راغی حضرت عمر ته فرمای ویزه جنت ته تلو ما معراج په شپه باندې او یو خيستا بنگله مولیدل او دغه بنگله مخه ته چینه بيدا. دا چینه کې یو خيستا خزوا حوروا هغه مخ وینځه. وی ما ته پوسو کو چې دا کور د چا دی په جنت کې. وی ما ته ودا د حضرت عمر دی رضی الله تعالی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر ته فرمایل وی ما اراده وکا چې ستادي کور ته چې کوم جنت کې دی ورننه وزما، او ستا غیرت را ترایاچ، ستا غیرت را تسش
زمانه کمستا غیرت اسینه بیا خپې چې زما کوړه بغیر اجازه تواله تله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زبط پتا باندې غیرت کو زبطا باندې غیرت کو دا رنګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وضو دوما او پما باندې دا صحابه پیش کېدل خلق را باندې پیش کېدل زو دوما او په خوب کې وینما او دا خلق په ما باندې تیریږي هغه باندې کمیسونه دي او چې حضرت عمر سے ما باندې تیر شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ دومره اوږد قمیصو چې هغه پسې راخکلش د نورو صحابه کمیسونه واړو خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کمیس دومره اوږد چې راخکلش واپس صحابه تاسو کده د خوب تعبیر سره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د دې خوب تعبیر دین دی صحیح دین دی یعنی دین په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې زیات دی پیغمبر علیہ السلام تعالی خوب کې خودل چې دا کمیسونه د چا څومره دي نو دومره پورې د کې دین زیات دی د حضرت عمر سے د ټولو نه زیات اوږد کمیسو د دې وجه نه دین دا غزيات دا رنګه یو بل خوب احادیثو کې راغلي د پیغمبر علی السلام خپل خوب لیدل وی ماتا خوب کې د پی یو پیاله راکړې شو ناغه پیو نما پیاله نه موسکلې تر دې چې دومره موسکلې په چې دی نکونو کې هغه په زماره وته د زیات موسکل هغه زیاتی په چې کم پاتې شو هغه ما په خوب کې حضرت عمر صاحب لا ورکړ نو صحابه تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خوب څخه تعبیر دی وی د دې تعبیر دی علم چې حضرت عمر کې علم زیات دی د علم طلب زیات دی د علم طلب سره هغه زیات دی او هغه الله د علم یو لوی درجه ورکړ نور صحابه هغه علم الله ورکړ دا پیغمبر علیہ السلام ته الله خودلیو نبی علیہ السلام ته الله خوب کې خودلیو چې دا علم دا حضرت عمر کې زیات دی طلب کې زیات علما ذکر کی دومره شوق 12 کال کې سوره بقره ویلې و سوره بقره په 12 کال کې ذکر خدا زمون غونته نه مون خدا سې ذکو کنا عمل بیا رستو کو اغیب چې یو آیات ذکاو اول به پاغه باندې عمل نو کړي ابن کثیر ذکر کړی دی په مقدسر کې تفسیر ابن کثیر کې چې اغیبا سو پورې په یو آیات باندې عمل نو کړي کنه نو بل آیات به اعلان ذکا ناغیدا سے شان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ علم طلب زیاتو دا رنګي پیغمبر علیہ السلام یو بل خوبم په مشکات کې ذکر دی پیغمبر علیہ السلام وې زد کوی په غاړه ولالم خوب کې وینم چې ابن ابي قحافه حضرت ابوبکر صاحب یادی دا ابوبکر صاحب د پلار نوم ابو قحافه حضرت ابوبکر صاحب هم دې زمه ما حضرت عمر هم دې نو پدې کې زد دې کوی نه اوبر او باسم پډول چا باندې زمانه بعد بیا حضرت ابوبکر سے بھی دو ډولچو بروخ کله خداغه ډولچو کې لک شانته کمزور دی الله دې هغه ته وی معافیو کی او الله دې ورلب چې څه کی ګناونه معاف کی وی دینه بعد دا ډولچ ډیر غټه شو یو لوی ډولچ شو هغه وړوا چې حضرت عمر ته حواله شو هغه ډیر غټه شو فلم ارى عبقريا حدیث کې دا سره پیغمبر علیہ السلام فرمایي د حضرت عمر غنته پهلوان ما بیاونه لید او د دومره وبخل کولا ورکې د دې کوی نه تر دې چې خلکو مبوس کله او د خلکو سارو مبوس کله د خلکو سارو مبوس کله او خلکم خړوب شو
او د خلکو سارویم خړوب شو. نو د دې حدیث په تشریح کې علما ذکر کوي د دې نه مراد خلافت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد حضرت ابوبکر سے 2 کال خلافت کړه او داغه نه بعد بیا حضرت عمر سے تقریبا سکم 11 کال خلافت کړه سلګر وځه کم 10 کال 11 میاشتې سلور وځه 10 کال 11 میاشتې سلور وځه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خلافت کړه او 22 کروڑ مربع میل 22 کروڑ مربع میل پدې کې د حضرت عمر سے بچي وا خلافت دا سمرا یعنی شپاړس پاکستان چې نور کې دومره علاقه کې د حضرت عمر سے بچي شپاړس د پاکستان عمر شپاړس ملکونه نور دومره 22 کروڑ مربع میل دې کې د حضرت عمر سے 10 کاله 11 میاشتې سلور ورځې حضرت عمر سے خلافت کړي. نو پیغمبر علیه السلام ته الله خوب کلی قولو چې د کوینه وبروخ کله او ډیره روخ کلو ډولچم غټاوا د حضرت ابوبکر صاحب نه د دور خلافت پزیات دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله حق چې دی د حضرت عمر سے پجب جاری کړه د حضرت عمر سے د خلینه چې کوم خبره روزي هغه به حقي د خلینه ناروا خبره نه روز. ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي الله د حضرت عمر سے پجب باندې او پزړه باندې د حق خبره دا صدا جاری کړه. علی سے فرمای ومنګ دا لره نه غنلا چې د حضرت عمر صاحب خبر کوي او د په خله کې اطمینان او سکینه او رحمت پروت. یعنی حضرت عمر چې به خبر کولې کړه نو د خله کې اطمینان پروت د پجبه کې اطمینان او منزله ته تسلی راتلا د منزله ته تسلی او دا صاحب الکرامتم دل الله کراماتم ورکړو ډیر کرامات د حضرت عمر یو زنانه ولا راغله ویته د منصف بادشاہ انصاف کوون کې زمانه تیل توی شوی دي داراله را حضرت عمر سے ورته پیاله کې تیل توی شوی دي بیت المال نه ودر وینا چې کوم پزما کا پراتی دي دا برا حضرت عمر سے پچټ باندې سو لیکل اغزمه کې ورته اغزمه کې سره کې او پیاله مو سره کې چې هغه چټه ال تکي خو دا تیل په خپل راغون شو پیاله تراله عمر صاحب نه چاته پوسو کو ورته دې کې رسلي کلیو دې کې ملي کلیو چې دې بوډه ته خپل تیل واپس کړي نه بیلماز سړی بده کې خخ کم بیلماز سړی بده دا رنګه علاقه کې دا شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تجوي چې دې علاقه کې تقریبا روم علاقه کې چې اغوی پکال کې و پیغسین راختا سیلاب به پرات نو دوی په پکال کې یو جینې خيسته جینې ناوي کا او هغه به پکال کې اورز دی دغه تور وشتلا دې سینتا بیا به نه راخه. حضرت عمر سے بدور کې چې دغه علاقه فتح شوا عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا غزه کمانډر وي دغه قصه را اخر کال کې یو جینې دی دې نیر ته سینتا ور خورځي د کالو ډکا ناغا عمر سے ورته خط ولې چریته د الله په حکم جاری وسا دته د اجازه نشته او په خپل حکم جاری نه بیا بچ بیا یو کال کې د سره چې دینو کال کې اړه وب جاری کړ ناغه بیا تر اوسه پورې بیا بن شوی نه او تر اوسه پورې هغه بیا په خلکو راخت دا د عمر سے کرام. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې د مجاهدین لګل او مجاهدین لګلیو داغه مجاهدینو مشر او کمانډر او جرنل چون هغه ساریه نو ساریه عمر سے دلته مدینه منوره کې ناشته او په میلونو لره حضرت ساریه رضی الله تعالی عنہ هغه ته د دې ځای نواز کې یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل اے ساریه غره رخته وګوره غره رخنه زبانه دشمنه ملک خلق وی حضرت عمر سے بوڑھا شو کی دي شي مزغو کې فرق راغلی
ځکه هغه په میلیونو لري دی موبایلونه نور څه کنیکټونه او د دې ځای نه ساریه ته आवाज کوي خلکو خیر دې کې څه حکمت دی اټې مې نوٹ کړه هغه وخت کوم مطابق تاریخ هر څه نوٹ ساریه چې کله راغی ورته وی په دې تاریخ باندې سی شاو وی دقه سي د مانځ ټیمو د جمعې مانځ نه مخکې او ویزه روانم او ما ته یو غیبی आवाज راغی چې یا ساریه ته جبل ساریه جبل غر اړخته وګوره دشمن د باندې حمله کوي که زما دغه आवाज نه وي دغه आवाज ما نه اورېدلې نو زما باندې به دشمن د شان حمله کړو ځکه مونږ مخ کې روان خلکو دا د حضرت عمر کرامت وای دیتا چې د سړي په اختیار کې نه وي عمر صاحب وای زما جب دغه وخت کې اختیار کې نه و سړي اختیار کې نه وي الله یو ولی ته یو نیک سړي ته په خپل باندې داسې یو شی جاری هغه رنګ ډیر کرامات دي د حضرت عمر رضی الله تعالی نو علی رضی الله تعالی نو فرمای چې حضرت عمر سے بخبر کوله نو د عمر رضی الله تعالی نو د جبه نه با سکینه او اطمینان راوات زمون زړونو ته تسلی ملاوي دا هغه بل روایت کې را دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت عمر سے مسلمان نو دعا وکړه اللهم اعز الاسلام الله اسلام ته عزت ورکا یا په ابو جهل باندې او یا په عمر باندې مشکات کې شته الله اسلام مضبوط کا یا حضرت عمر مسلمان کا یا ابو جہل مسلمان کا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر له دعا غوښته وی چې سبا شو عمر سے ورانه اسلام قبول او واقع تاسو خپل اوریدل د وګړه واقع نو حضرت عمر مراد رسول دی مراد رسول پیغمبر ول دعا غوښته پیغمبر علیہ السلام ول دعا غوښته چې یا الله حضرت عمر مسلمان کا دیته وی مراد رسول نغرنګ بل روایت کې دا سراجی چې حضرت ابوبکر سے وہ فرمایلی اور ابوبکر سے تا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ته خو د انبیانو نه رستو یو لوی خیر الناس خلکو کې د ټولو نه بهتر هغه ورته تا خو زما بارکه دا خبرو کا په ما د پیغمبر علی السلام نو ریدلی دي چې نور ندر اخته ما طلعت الشمس على رجل من خیر عمر نور ندر اختلې دنیا کې په انسانانو باندې غوړه د عمر نه یعنی دنیا کې د عمر رضی الله تعالی عنہ نه غوړه ما نه دی لیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د پیغمبر علیه السلام نبی دا ورېدل دا غرانګي بریده سے فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعضی مغازی یعنی جهاد لتلو چې واپس راغې نه یو تور وینځوا یا یو تور زنانه وا هغه پیغمبر علی السلام تو فرمایل وی ما نظر منلې منخته می منلې سم منخته دی منلې وی دا منخته می منلې دا چې ته د جهاد نه الله دې په صحیح سلامت راول نظم استا خوا کې تم بلوام نو تم بلوال جایز دی ښا خدا دا چې دا خپل طریقه ده بالغ جنہ کې به نه وي هغه سره بدسي اشعار نو غډاو سره نه کوي خپل اشعار دي مشکات کې شته ښا فحیانا وحیاکم اتیناکم فحیانا وحیاکم شته دا دغه سره وای نابالغ جنہ کې وي واده کې او غډا خو سره نشته ناغي ورته پیغمبر علی السلام ته دا خبر وکا چې ما نظر منلې دي چې الله دې د jihad نه واپس صحیح سلامت راولي ستا خوا کې باز سکوما تم بلوا پیغمبر علی السلام یې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې دې زنانه تم بلوا وینځوا تور وینځوا حضرت ابوبکر راغې او دې دا تم بلوا بل صحابي راغې بل راغې چې دې کې عمر صاحب راغې نو دی هغه مشکات کې حدیث راځي اتم ولې راوغستو خپل لاندې کې خو د پاسه پکې ناشتا د عمر صاحب د یار عمر صاحب د یار نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اے عمر ستانه شیطان یاري اما کې حدیث کې ذکر شو
عمر صاحب ته پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې ته په کومه لار ځې کنه په هغه لار شیطان تعالی مخې نه درس. عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها وی منګه ما سره پیغمبر علیه السلام کور کې نو د ماشومان د لوبو اوازونه لوبي کوي کرکټ نن سبا کرکټ وغیرہ لبي کوي شور شغرب رسول الله صلی الله علیه وسلم واره پیغمبر علیه السلام وروته او خپل گیټ کې ولاړو زم ولاړم په دې ځای مې د پیغمبر علیه السلام زنه خوا د نبی علیه السلام په وګه باندې مې خپل زنه خوا ماغي تا قتل په دې کې حضرت عمر سے راغی چې عمر سے راغی دا خلک دسی خوارشو خلک خوارشو چې خلک خوارشو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر ته فرمایل زوینم انسانان د انسانانو شیطانان او د پیریانو شیطانان چې د حضرت عمر نه تخت حضرت عمر پیغمبر علیه السلام ته ښکارېدل هغه کوم انسی شیطانان دي او جنی شیطانان دي د پیریانو دوه تانه تخت دوه ستانه سکی هغه تخت دا رنګ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی یو سو کارونه داسې دي چې ما دلته کې زړه کې په دنیا کې پزماکه باندې اراده راغلی دا الله اقص حکم نازل کړي دي ته موافقات عمر یو حدیث کې خودري ذکر دی بازي کې 12 پورې ذکر دی چټول راجمه کې حضرت عمر صاحب نبی علیہ السلام ته کومه فیصله پزماکه ور کړی دا الله د اسمان نه اقص را لګل الله ته خوښ شوی دا یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت عمر صاحب فرمایل چې د مقام ابراهیم سره به یو 2 رکعات نفل کو مقام ابراهیم بیت الله شریف نه یو سیټ ته داسې جال دی زیړ جال دی ګول ادي کې ګټه پراته را دا ګټه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام قوازه وا ادي کې د ابراهیم علیه السلام د خپو نخې دي نو ما پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې دې سره بخوا کې یو 2 رکعات نفل پیغمبر علیہ السلام چې ما ته الله حکم نه وکړ دې کې الله آیات نازل کا اوله سپاره کې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی د مقام ابراهیم سره دلته د مونځونه سه نو چې طواف وکړه کنه نو طواف نه بعد به 2 رکعات د غلطه کوي دا حضرت عمر سے مشوره ورکړی و الله اقص حکم نه دویم وما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل هغه وخت کې لا د پردې حکم نور راغله چې د الله رسول تعالی هو کافران امراض فاجران امراض فاسقان امراض نو ته دې خپل بیبيانو ته وایي چې دې پردې کوي هغه وخت لا پردې حکم نه نازل نو تعالی هر قسم خلق راز کافر به امرات پیغمبر علیه السلام لفاسق فاجر ګناګاران نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره حضرت عمر سے وکا کہ اللہ آیات د حجاب نازل ک یا ایو النبی قل لازواجک وبناتک ونساء اے پیغمبر خپل بیبیانو ته خپل لوریانو ته عام مومنانو زنانو ته وایا چې دې پرده کوي نو ما پس مکه باندې فیصله کړو الله تعالی خو خشوي وا او دریمه فیصله د جنگ بدر د قیدیان مبارک وا جنگ بدر کې وړومبه جنگو نو چې کوم قیدیان او یا کسان نیول شو ژوندۍ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم نور غلي مشوره کړي وا حضرت ابوبکر صاحب سره مشوره وکړه حضرت عمر صاحب ورله مشوره دا ورکا وی دې صحابو کې چې د کافرانو کې د چا کم خپل له دار قتل دغه الله تفخا دغه الله تفخا نو دا درې داسي د حضرت عمر سے موافقات یو حدیث کې دا ذکر نور داسي زیات دا رنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا زما د امت لوی درجه والا سړی دی حضرت عمر سے او دا رنګي دا حضرت عمر سے بارک راضی دی ابو لؤلؤ مجوسی او غلام دا د مغیره سے غلام دی یو داسې دی چې کله شهید کېده ما تاسو ته په یکم محرم باندې دی شهید شوی او دا به دعا کوله څنګه دعا وکړه الله
مرګ د شهادت غواړم او په مدینه د پیغمبر کې غواړم صلی الله علیه وسلم مدینه رسول خلق ورته عمر صاحب اوس خو جنگونه نشته کله دا وخت خو هغه مدینه خو بیا امنو خو دارالخلافه وا دلته بسنګ تعالی مرګ د شهادت راځي مرګ د شهادت خو بدی زینوزي کافرانو سره بجنګ نه الله مرګ د شهادت غواړم او د پیغمبر په مدینه منوره کې غواړم هغه الله قبول کړي د حضرت مغیره سے غلام ابو لؤلؤ مجوسی کافر آغا یو ورځ عمر صاحب ته فرمایل زما د مغیره صاحب ته وایا ما مولا ته مې وای چې دا تنخواه را لګا زیاته د تورو د زغورو د دې جوړولو چل ولا ورته او د دې نيزو چل ولا ورته نو با حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا خرچستا پورا ده دا ورته زګورو با دوی مال دم کیرا نو داسې یو دغه جوړ ک چې دوانو اړخته شو کې داسې د پرنجي ورتا څورڅ وای دوغه کونته جوړ ک د اوس پانه دا تاسو په پوګ وغیرہ راغونډه دغه څه وای دغه شی جوړ ک دوانو اړخته شو کې او پدی باندې زخر مګلی هغه وخت کې دا شو ان سبا خدای اوس کو دنیا بل اړخته تل راکنه اوس کو کالټوس چې جوړی کنه اگر څه خبره کول نو بعضی کالټوس داسې چې د کینسر د مرز غ جراثیم واچي هغه وخت کې دا شو چې وسړی به واځه کنه نو پتور باندې آیا 13 باندې به زخر ومغل چې هغه پاغي زخمی شو کاغذ زخم نه بنه مړ کې د خدا زخر به وجود کې زخم تلاړه زخر به حضرت عمر صاحب د سار مانزه ته مخ کې شو نصار جمع ورکولا او دا ابو لؤلؤ راغې او حضرت عمر صاحب په خېټه وو باغې باندې خو د زخر لړ نه په مسجد نبوي کې خو طلبه وو کنه اصحاب صفه چې کوم هغه په ورمنډه کې نو دوی کوم تقریبا ته 100 صحابه غم شهیدان کزه هغه سره هغه شو بس والے یو بل دسو دي سره خدا نو بیا اصحاب صفو کې چا سره بستر او غیره په دې ورواچوله پاغي کې د خپل ځان مړ ابو لؤلؤ حضرت عمر سے چکور تراون مانځه کې ډېر خلک کوشار مانځه کې صحابه بیا مسجد نبوي کې ډېر خلک رسول صحابه موږ پس پوي نشو مونږ نه مات شوه عمر سے جمع تولاړو دې راستو شو عبدالرحمن ابن عوف رامخ کړه مونږه پوره کړه نه پس حضرت عمر صاحب څخه هغه اوچت کو تاسو کو ودا چا عالم مسلمان خونیم والے ولیکم مسلمان والے ما بده مسلمان حق نه ادا کړ تاسو ګوره ودا ابو لؤلؤ والے وی ښا شکر دې چې د کافر د لاس زما د زخم راغ او د لاس ز شهید کېږي د مسلمان د لاس خدای حق به مزایا کړ داغه حق به مزایا کړ حضرت عمر صاحب ته پیر اورل هغه چې کله دوست کل کنه هغه لاندې د خېټې زخمونو کې هغه پیر ووت عمر صاحب یې اوس نه پاتې کېږي دا هغه وخت کې د علاج کونو اوسم د زخر علاج کم دی عمر رضی الله تعالی عنہ هغه په یکم محرم باندې نن درې محرم دی کنه په یکم محرم د نن دوه ورځې مخکې چهارشنبه پر سکم تاریخ په دې باندې د دنیا نه تلو او هغه ته شهادت ملو شو او هغه یو لس کاله یو لس میاشتې سلور ورځې خلافت کړو لس کاله یو لس میاشتې یعنی سکم یو لس کاله یو میاشت کم یو لس کاله لس کاله یو لس میاشتې سلور ورځې خلاف او څومره ځکه دا هغه دور خلافت په وخت کې څومره مکه فتح شوه 22 کروڑ مربع میل ماردوی 15 پاکستان 14 پاکستان چې نور کې دومره علاقه کې داغه بچي و او بیا هغه چې کوم هغه دغه قائم کړی دي د پولیسو محکمه هغه قائم کړی و دا اوس د مونږه نور ملکونو ته د انګلند او دغه رنګ دا جاپان وغیرہ دي ملکونو ته خوش دغه کیګو چې هغه ماشوم پیدا شوی دا وظیفه ول مقرر کی دا حضرت عمر سے مقرر کړی و دا عمر سے په زمانہ کې هغه ځان له دا جیل دغه رنګ دا بیت المال امیر المؤمنین لقب 45 پورې یو عالم لیکلی دي
چې دا محکمه هغه مقرر کړي 45 پر الفاروق د علامه شبلی نعمانی سے 45 پورې محکمه هغه مقرر پولیس د مقرر کړي وا بیت المال د مقرر نهرونه کنيستي وغيرها وغيرها ډیر زیات عشرونه هغه کړو تراو کې ختم دا هغه د وجه هغه مقرر شو د ډیر محکمه او ډیر اصلاح کارونه هغه کړو دا زمون مشرانو چې دا مونږ ته یادي چې دا دنیا کې داسې انصاف والا خلق تیر شوي دي او د دې باره کې پیغمبر علیه السلام څه فرمایلی لکه صحابه مونږ ته دین را رسولې چې د دې عظمت زمون په زړه کې تاسو ته حضرت عمر سے بارک الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د پجب او زړه باندې الله حق جاری کړی دنه شیطان تختی تقریبا 14 حدیثو خلاصه ما تاسو ته الله رب العزت موږ له دې په نقش قدم باندې راتلو توفیق را نصیب یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث الله زموږ ګناه معاف کړي زموږ د مور پلار ګناه معاف آینده کې د ګناه نه اوس په کورونو د حیا او د عزت پردې راوچ د بے حیاي او د بے عزتۍ دروازې د جنت مس حاضرین څومره دی اوریدونکو ټول کورونو کې خوشاله راوستي کې ټول حاجات د خپل غیب او خزانو نه پوره کړي د کور او د بار پریشانې ختم کړي ملګری د دعا درخواست کړي دي الله د چا څه پریشانې دي مونږ ته د دعا ویلي چا ویلم دي الله د ټولو حاجتونو پوره کړي مشکلات ختم کړي د ټولو اخر خاتم